محترمو دی پوری واقعه را یاد شولا او دا واقعه درته مختصر بیانوما ام سلیم رضی الله تعالی عنها کله چې صحابه تذکرہ کیږي د صحابیاتو کله چې زنانو صحابه تذکرہ او ذکر او یاد کیږي نو اول نمبر صحابیہ تذکرہ دا بر چا کیږي د ام سلیم رضی الله تعالی عنها یره دا څوک وا ام سلیم رمیسا بنت ملحان د پلار ملحان نو مخبل نوم رمیسا او ځنی اهل علم حضرات فرمایي چې نا ام سلیم دا د دې اسم کنیه ده او رمیسا دا لقب ده او خپل نوم چې دا د دې سهله ده یا رمله ده خو بهرحال مشهوره په څه ده په اسم کنیت باندې ده چې ورته ویلی شي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا د چا مور ده دا د انس بن مالک د خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مور ده دا د چا مور ده دا د برا ابن المالک رضی الله تعالی عنہ یو عظیم مجاهد چې مسیلمه الکذاب ته شکست د دې صحابي د لاسونو نه ملاو شوی او دا قصه مې درته په دې منبر باندې کړې ده دا دغه مور ده او دو بچی به دو طلحه رضی الله تعالی عنہ نشوی د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نه د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ خپل نوم د دې خاوند دا یاد کړئ ښا دا د ابو طلحه د اسم کنیه د عربو دا رواجو ابو طلحه ګن د طلحه بلار دا اسم کنیه د لکه ابو بکر دا قرنګ د خپل نوم چې د زید ابن سهل رضی الله تعالی عنہ څه نوم دی د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نوم د خپل نوم زید او د سهل بچی دی رضی الله تعالی عنہ ابو طلحه باندې مشهور دی محترمو د دې دا خاون اولنې خاون مالک دا مشرک او دا کافر او دا بت پرستو او دغه ام سلیم رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې اول اسلام چرول تاسو ته پته شته په زنانو کې په مدینه منوره کې په زنانو کې اول مسلمان او اول اسلام چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی دی دا د ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا چې درته ذکر کوم د دې خاوندو چې کله اسلام راوړل مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدل هم نه دی او د یو صحابي په خله باندې چې دا خبره شوله مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لګل مدینه منوره ته یو صحابي دو ور سره نور مودي به دعوت چلاو مدینه منوره کې نو دې زنانو کې په اول دی ایمان راوړل نو دې چې کله ایمان راوړل ردی خاون مالک شه دی اولنې خاون دا خو مشرک دی کافر دی د دې یو هغه ته هر وخت دعوت ورکي ډیر خپل دین دی ډیر حق دین دی ډیر مزیدار پیغمبر دی دغه دین دا ډیر خسته لاري لري ډیر ښه احکام لري راځه دغه دین زما خاون د قبول کا په ډیر نرم لهجه خاون دوی خاون به ار وخت مخ واړو ام سلیم خپل خطب لاري شوی او ما موس د خپل دین ناله نه ام سلیم زه هرگز ستا په دین باندې نشم کېده زبا هم دغه بوتان را ټینګوم نه زبا مشرکم زه هرگز ستا د الله ستا د رسول ستا د قران تاسو سره نشم منلی ما ته دا خبره مکوا دی به خپل خواري کولا په نرمه په سخت دعوت به ورکاو د دوی بچیو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا ماشوم دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا شکل د خبرو شو او الفاظ یاد کړ دی ورته اول لفظ د چاو خو د الله بچیا چا پیدا کړي الله پیغمبر دې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیا ته کلمه وایا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله دغه الفاظ چې ورته یاد کړل نو د دې هغه مشرک خاون مالک په غوسه شوی ښا زه د ستانه تنګم چې تا ایمان راولې ته مسلمان شوی پتا مې وس نه دبر او زما بچی دی په د یو کال دی د یو نیم کال دی د دو کال دی د تم ته اسلام خې لالم درنه وي خاوندا کچرتا د اسلام په مقابله کې زمانه خپکیږي لال شپ مخه د خاون لال شام ته لال او الته دغه دشمنی وا الته چا ملک د دنیا نبی ایمان اول خاون دی لال دا ځوانه ده د دې وخت کې دوه بچی دي یو برا
او یو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ، دواړه صحابه دي. دار دی بچو کفالت کوي. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ دا خبر شو چې ام سلیم دا کونډه شوې ده، د شکل او صورت نم خیسته وا، د اخلاق نم برابر وا، او بیا او خیر زنانم ده او ور سره حیا ناکم ده. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا خو تجار محترم دا ورغه ورته وی ام سلیم ما ته پته ده چې ته کونډه شوې، ستا خاون په شام کې مړ شوی دی او ستا غوندې ښځې بې خاونده پاتې کېدل دا مناسبه نه ده. ته ما پیژنې، زه د مدینې منورې اوسېدونکی یم، ما ښه پیژنې، تجار یم، ښه ځوان یم او ښه نام نهاد نوم والا سړی، ما سره نکاح وکړه. دا اوس زړه کې څه وایي؟ ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ څه وایي؟ وایي یاره که زه ام سلیم ته د نکاح نوم والم نو به ما ته وایي چې لبیک حاضر یم، وایه څنګه نکاح را سره تړي؟ ستا غوندې سړی به زه چېرته د نکاح، ځکه زه مالدار یم، ما سره پیسې دي، زما خاندان دی، زما ځواني ده، زما قوت او حسن دی. دغه ام سلیم دا چې مسلمانه شوې او خاوند دې مړ شوی، دا به ما ته دستي غاړه کېدي. خو داسې جواب ورته د مسلمان ام سلیم رضی الله تعالی عنها د خوا نه میلاوي چې د خپو نه ځمکه تښتئ. ورته وایي دې ته راغلی چې نکاح در سره وکړم. وایي تا ته پته شته؟ وایي زما اولنی خاوند کافر و، هغه ما په کور کې تنګ چې اسلام راوړه وتښتېد، هلته مړ شو او تم مشرک یې، تا سره نکاح زه نه کوم او نه کولی شم. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ځان سره مسکی شو، وایي لکه چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها د پیسو زړه دی، سره او سپین. ورته وایي زه په تا باندې پوه شوم، زه په تا باندې پوه شوم، ته سره او سپین مانه غواړې، پیسې دراهم او دنانیر مانه غواړې، مالونه غواړې، ډېر به درته درکم. ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه ابو طلحه واوره، ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قبول کړی دی او مشرک سره زمونږ په دین کې نکاح حرام ده، چې مسلمان شوی نه نو هرگز زما ستا نکاح نه جایز ده، نه در سره کوم. او که مسلمان شولی یاد ساته نو ګورې بیا درنه نه سپین اخلم، نه سره اخلم، نه اوښان او چیلنګي اخلم، نه جیدادونه اخلم. ای ام سلیم ته به ما نه څه اخلي؟ دا څه دي؟ دا څومره قیمتي شیز دی چې ته به ما نه په مهر کې غواړې، د نکاح په مهر کې؟ وایي زه ستا نه صرف ستا اسلام غواړم، مسلمان شه، دا زما مهر شو، زما ستا نکاح به په اسلام باندې کېږي، راځه. ورته وایي ای ابو طلحه دا اوس د اسلام د عیم ده، ښه خویندې دي واوري، زنانه دي واوري، د اسلام ښځې کافرانو ته به د اسلام دعوت هم ورکې. وګوره صحابیاتو دعوت ورکړی که نه؟ غوږ شو ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته ورته وایي ابو طلحه ته مشرک ته کافر یې، او وایي ته خو ډېر هوښیار سړی، عقل والا سړی، تجار سړی، ګرځېدلی سړی، هوښیار سړی. دغه بوت چې تا په کور کې جوړ کړی دا د څه نه جوړ دی؟ وایي دا د لرګي نه جوړ دی. ای ابو طلحه دغه لرګی وایي کیدی شي چې دا بوت دې نه وی جوړ شوی او دا تا اور پسې کړی وی، سوځېدلی وی. او بالکل دا کیدی شو. وایي دا کیدی شو چې دې نه چېرته د کښتۍ او ټوټه او تخته جوړه شوې وي. وایي او دام کیدی شو. نو عجیبه خبره ده، هغه څیز چې هغه ځمکې راز درغون کړی دی، تا په خپلو لاسونو باندې تراشلی دی، تا ته محتاج دی، ستا د عقل تا ته دا اجازت درکوي چې د هغه ته ته خدای ووایې، هغه ته ته اله ووایې، د هغه نه ته مددونه وغواړي. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دې خبرې سوچ کې واچو. ورته وایي کیف ادخل فی دینک، کیف ادخل فی الاسلام، زبا دین ته څنګه داخليږم، زبا اسلام ته څنګه داخليږم، ستا دین ته داخليدل څه دي؟ یعنی دا به ډېر سخت کار وي، دې کې به تاوانونه وي، دې کې به توپانونه وي، او دې کې به څه به په غرونو باندې ختلي. نه ورته وایي څه هم نشته، زما په دین کې دقل ته ناست دی، صرف یو کلمه به وي، علم به ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا الله دی یووالي اقرار وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار وکړه، بس ته مسلمان شي، فانت مسلم، ته مسلمان شي.
اوس تا سره نکاح کوم هغه کلمه ویله ویلم بل مسلمان شو کلمه ویلا ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته څه فرمایي وای راځه دغه اسلام دا زمو ستا په منځ کې مہر شو تا ما ته ډیر عظیم مہر راکړ نو صحابه با په خپل منځ کې چې د ام سلیم رضی الله تعالی عنها تذکره کوله څه به ویل په فخر سره انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د خپل مور تذکره کوله او چې خبره به کوله وای زما د مور مہر دا اسلام دی اسلام ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته څه فرمایلی مسلمان شه او زما نکاح به تا سره وشي دې ته اوس زنانه وای دې ته اوس بیبي وای